نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وأنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. دا سورة یوسف دولسم رکو دا اخیری رکو دا پا سورة یوسف کے اللہ پاک دا یوسف علیہ السلام پورا واقعہ بیان کا او اس اللہ سبحانہ وتعالی د خپل وحدانیت ذکر فرمائی او کم چې الله سبحانہ وتعالی دلیلونه او دغه په دنیا کې خلقو ته ښکارا کړی دي خلقو ته دعوت ورکړي چې تاسو هغه ته نه ګورئ دا کافران چې الله سره شرک کوي یا الله څوک نه مني نو دوی د زمکو اسمانونو کې غور و فکر نه کوي چې دوی مطلب دا دی کې د انوار سپومه ستوري ورځ او شپه موسمونه بدلیدل را بدلیدل بارانونه ورېدل د زمکې نه سیزونه راوستل دا ټول څوک کوي دا الله سبحانه وتعالی کوي نو الله پاک دې طرف ته خلق متوجه کوي فرمایي وکأي من آیت او څومره نشانیان دي فی السماوات والارض پاسمانونو کې او پزمکه کې چې اسمان طرف ته وګوره څومره غټ غټ نشانیان دي نور شو اسپومه ستوري دومره لوی اسمان بیا پای کې وریځي او بیا ګوره بر نه سمندر ښکاری نه سین ښکاری او دومره وبته الله پاک وروړي چې بیا ځایږي نه پزمکه کې او سیلابونه تراشي نو دې کې غور او فکر نه کوي دا خلک او بیا الله پاک فرمایي پر زمکه کې چې پر زمکه کې یو اوبو او یو خاوره او سو زره قسمه سیزونه د دین راخیږي یعنی اوماغه یو باران شي او همدغه یو زمکه ده یو پټېره یو چمن دی په هغه کې ګور ازغیم وي پای کې ګلونه وي او پای کې میوې وي او بیا قسمه قسمه پکې داس سیزونه ټول نو دا ټول نشانیان دي یمرون علیها او دې تیریږي را تیریږي په دې باندې ارواح دا پسمکه کې سړی سفر کوي او بیا پیاده سفر وی په خوا نو په پیاده سفر کې خو بیا ډیر خو د دې ارس پته لګي ځکه چې په یو سیس باندې ته قدم یې او بیا په اوړي او زی په وهم عنها معرضين خدای دی حالت باندې د دې دیان دی طرف ته نزي بس دنیا په سوره چې دنیا به څنګه ګټو او څنګه به سټو تاسو کوی نن سبا سو ګورو فکر خو په دنیا کې نه کوي چې را څنګه سار شو را خام شو دا ژوندۍ فنا کیږي کرازي او خلک مري بس او جنازه مو کې او بس بیا خطا کړلا او د خلکو نه اخرت او بالکل ایر دی دا هغه وجه دا را چې په موږ باندې دنیا غالب شوی دا هر سړی د دنیا په سوچ کې دومره ډوب دی دومره غرق دی چې هغه تاړو د آخرت د سوچړو د مرګ نه پس یا د مرګ سوچړو بالکل راضی نه نو څلته کې الله پاک فرمایي چې وې د دې خورو دهیان د دې یو ذهن دغه طرف ته نزي اوس الله پاک فرمایي مخکې وما يؤمنو او د ایمان نه وروړي اکثرهم اکثر خلق پدې کې بالله تعالی باندې الا وهم مشركون
مگر دی وروړي په خدای باندې ایمان باز ساتي لیکن هغه سره بیا شرک جوړ کی چې دا بت دا کار کوي او دا بت دا کار کوي او دا بت دا کار کوي دا الله هغه قدرتونه بیا په بوتانو باندې تقسیم کی یا په نورو سيزونو باندې تقسیم کی لکه مثال مسلمانانو کې ډېر خلک په باباګانو لیدا و دی ورکړي دي عیسایانو چې کوم دی عیسی علیه السلام لار څه ورکړي دي بس يرڅ کوي خو بس عیسی علیه السلام په ورځ د قیامت بخي بس دازه که خوای ټول ګورونه کوي هغه يرڅ بس وای چې بس عیسی علیه السلام زمون په دغه کې په سولې باندې خطلې دی او بس هغه ټول امت هغه اجر هغه په خپل سر باندې غشته دي د هدايه کې جوړ کړی دی او دغه یقین سره بیا مماثلت زمونږ د بعضو فرقو جوړ شوی دی نو دلته کې الله پاک فرمایي چې دې کې نه وروړي ایمان مگر هغه خلق چې الله سره بیا شرک جوړ کړي دون ایمان وروړي چې الله اومشته خو لیکن دا ور سره شریکان دي دا ور سره کارندې دي دوی به زموږ سفارش کوي دوی به دا کوي دوی به هغه کوي مختلف قسم خبرې جوړې کړي افا امینو آیا دوی په امن کې شو یا بے خوف شو ان تأتیهم غاشیه د دې خبرې نه چې را بشي په دوی باندې هغه آفت هغه خورون کې هغه عذاب خوريدون کې په دوی باندې برازي من عذاب الله دا الله طرف نه کوم عذاب چي دي او تأتيهم الساعه یا رورسی دی باندې هغه غړې بغتتن اچانک یعنی د قیامت ورځ وهم لا يشعرون او دوی ته خبرم نه وي دې کې ورځ او شپې تیریږي خلک بمړکیږي خو یو ورځ به داسې راشي چې دغه قیامت ورځ به نږدې راشي او خلکو ته پته مونږ لګي ذکر فرمایي چې وي خلک به په کاروبار او په هر څه کې به مشغول وي پابوسي او بل او په دې کې به شپېلې والی شي او بازار سبدړې ونی شي نو دا دې کې یعنی غور او فکر پکار دی انسانانو لا خاص طور مو مسلمانانو ته الله پاک فرمایي او بلکې ټول انسانانو ته الله پاک دعوت ورکړي تاسو زموږ او اسمانونو کې او د دې په نشانیانو کې غور او فکر وکړئ نو تاسو ته بیا الله کار شي او د الله سبحانه وتعالى هغه قدرتونه هم د تخکار شي او بیا الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب فرمایي قل تو فرمایا اے پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام هذه سبیلی دا زما لار ده ادعو الى الله ز رابلم خلق الله طرف ته زما بس دغه کار دی چې زه تاسو ته وعظ نصیحت او دعوت به ته چلوما تاسو توجه به اخرت طرف ته مبذول کوم را ګرځوم الا بصیرت پس مجبوج سره انا ومن اتبعنی ز او هغه چې څوک زما تابعداري کوي د دې ټولو دا کار دی ګور دلته کې الله پاک د دعوت کار رسول الله صلی الله علیه وسلم تم ور کړی دی ټول امت تم ور کړی دی ولې چې هغه اخیری نبی دی اوس تر قیامت پورې بل نبی برازي نه نو دا کار نبوت په اخر څوک کوي نو دین بیا مختلف شعبې دي څوک به علم حاصلوي څوک به چې کوم دی نو علم خلکو ته ښیي عالمان څوک به د الله په لار کې وځي او څوک به چې کوم دی د دعوت په د پاره وځي د خلکو لپاره چې د اعمال صالحه شي مسلمانانو یو سړی مسلمان شو سره ته به دین څوک ښیي یا هغې کې یو بیماریان راځي د هغې د یاداشت لپاره به هغې له څوک ځي بس نه بس چې څوک څه کوي بس کوي به نه داسې به نه پرېږدي حجت به تمامه هغه ته به وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت درې طریقې خولي وي د ټولو نه اعلی درجه دار چې په لاس باندې ته یو شی منې کې خو که د دې طاقت تینی نو بیا په ژبه د دې انکار وکړه زبانی ورته وعظ نصیحت وکړه او ورته چې داسې مه کوه وروره او که د دې طاقت تینی نو په زړه کې بد وګڼه
وېدا اضعف الایمان دا پټولو کې کم ایمان دی. اوس د دینه کم کستا په زړه کې دا بد نخکاری تا دا برایي نو بس ته پېښ چې زما بالکل اړو ایمان نشته. بیا په دې باندې پېښ چې یاره زما په دې باندې ظلم نه خپه کېږي، دا ګناه شو، دا ظلم شو، دا دغه شو، نو په دې باندې چې ستا ظلم نه خپه کېږي نو پېښ چې زما ایمان دونه کمزور شي چې بس بالکل دا مړ کېدو ته تیار دی. د دې لپاره په دې کې دغه خیال کول پکار دی. وسبحان الله او پاک دی الله وما انا من المشرکین او نه یم زه د مشرکانو نه. الله پاک د ټولو شرکونو نه د هر قسم شرک نه الله پاک دی. شرک جری خودی ته وایي چې د الله نه ما سوا بل چاته ته سجده کې د هغې عبادت کې. عبادت بیا په دوه قسمه دی، یو دا دی چې لکه ته ورته سجده کې بدني لحاظ سره، یو دا دی چې ته منښته کې لکه ته وایې چې دا ګډ به د پلانکي منلی دی، کاغه بوتي، کاغه فرشتي، کاغه ولی وي، کاغه پیغمبر وي، او که زما دا کار وشو نو زه به د مخې ته دا علومه دا د الله نه ما سوا بل چاته منښته نه ده پکار. بل قسم د الله نه ما سوا د بل چا په نوم باندې نه دی پکار چې په پلانکي بوت مې قسم وي، په پلانکي پیغمبر مې قسم وي، په پلانکي سیز مې قسم وي. په الله سبحانه وتعالی باندې به قسم خوري، بل چا باندې قسم قابل قبول نه دی او نه خوړی شي. ولې چې نور چاته خو ستا قسم پته نه لګي، بت ته غریب ته څه پته لګي چې هغه دی او په لاس تا جوړ کړی د خټې نو بیا جوړې کې رنګ منګ والا ورکې سترګې مرګې والا جوړې کې بیا ورته عبادت کې په خپل لاس جوړ کې بیا ورته عبادت کې. څونه بېوقوف دی دا انسان دا عقل نه. شیطان دا نه په عقل باندې دغه کړي دي، یعنی بالکل د عقل په دغه باندې ول پردې چولې دي شیطان او په خپل لاس یې جوړ کی او بیا چې کوم دی راوړي خپل مخې ته کېږي او بیا ورته زړوکي ګوړوکي واچي بیا ورته سجدې لګوي. نو دلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی پاک فرمایي چې ته ورته ووایې چې دا زما لار ده او چې څوک زما متبعیان دي یعنی زما تابعدار دي مسلمانان دي نو هغوی به په دې لار باندې چلیږي او دعوت لار به اختیاروي او هغه به په سوچ سمج سره خلکو لره رابلي او الله پاک دې د هر قسم شرک نه. وما ارسلنا من قبلک او ندی علیګلی مونږه ستانه مخکې الا رجالا نوحي مگر دا چې سړو له مو ورکړې وه پیغمبري او وحي مو لېږلې وه هغوی ته الیهم هغوی ته من اهل القرى په هغه بستیانو کې خاریو کې. دلته د دې آیات نه علما او دا ثابتوي چې په ښځو کې څوک پیغمبر نه راغلی. وګوره رجال ټکې راغلی، رجال سړو ته وایي، مرد سړي یعنی سړي چې کوم دی نو دی له الله پاک وحي رالېږلې ده. بعضې وخت کې ښځو ته کومه چې وحي شوې ده نو د هغې څه صورت دغه دا هغه وحي ده چې دا د پیغمبرۍ وحي نه ده، دغه د موقع محل د یو خاص واقعي طرف ته هغې وحي شوی. لکه د موسی علیه السلام مور ته چې الله پاک ذکر فرمایي چې هغې ته مونږ وحي وکړه، په زړه کې مو وله دا خبره واچوله. وحي ډېر قسمونو باندې ده، جبرائیل علیه السلام وله نو راغلی، په زړه کې وله دا خبره واچوله چې ته دا زوی دی په یو بکسه کې یا په یو دغه کې واچوه او بیا چې کوم دی بس په سیند کې پرېږده، دا زمونږ کار دی د حفاظت. دغه شانتې د عیسی علیه السلام مور ته الله پاک چې کوم دی نو دغه کړو وحي کړې وه چې ته دلته کې کښېنه او ته هېڅ غم و فکر مه کوه، د دې ماشوم ته ګوره او ستا صفایه کار زمونږ دی چې تا به د خلکو نه ځکه چې هغې خاوند نو او بچی یو شو نو هغې سره ډېر زیات غم و. هغې وي خدای پاک ما له خو د دې ماشوم د کېدو نه مخکې مرګ پکار و، اوس به خلک څه وایي او ریشه چې راغه خلک نو ورته یې چې نه خو ستا پلار داسې و نه د مور داسې وه او نه د ماماګان داسې و، دا تا دا څه کار کړی دی. نو هغې ته خو الله پاک فرمایلي و که نه وحي ول په زړه کې اچولې وه چې ته به صرف چا سره خبرې نه کوې، ته به ورته ما خبرو نه روژه ده. پخوا به د خبرو روژه م کېده پخوانو امتونو کې،
خبرې بیان کولې. بل ځکه زکریا علیه السلام ته الله پاک فرمایي چې ته به 3 ورځې خلکو سره خبرې نشي کولې، دا به نشانی وي چې طالب الله پاک زوی درکوي. هغه ورته چې زما نشانی سي بوډا شوی د الله نه زوی غوښتو، الله ورته وحی راولېږله چې طالب زوی به کېږي. نو هغه ورته د دې به څه نه ښایي چې کله به کېږي. وایي بس ته به 3 ورځې چا سره خبرې نشي کولې. هغه 3 ورځې په اشاره و بس خلکو ته خبرې کولې او بس 3 ورځې خبرې نشو کولې. دته پته ولګېد چې زما ماشاءالله کار وشو. نو دلته الله سبحانه وتعالی دا فرمایي چې مونږه سړو ته ټولو ته وحي چې لېږلستانه مخکې هم لېږلې د پیغمبران یعنې رالیږلي د مخکینو پیغمبرانو الله پاک ذکر وکړو، د وروستو پیغمبر علیه السلام نه الله پاک ذکر ونه کړو چې ستانه پس هم راځي. د دې د وجې نه دا د ختم نبوت په سلسله کې دا آیات دلیل پیش کېدی شي چې د مخکینو پیغمبرانو خو خدای پاک ذکر وکړو چې وما ارسلنا من قبلک او نو رالیږلي مونږ ستانه مخکې الا رجالا مگر سړي نوحي چې وحي مو کړی وه الیهم هغوی ته من اهل القرى د هغه کلو والونه. نو رستې ونه فرمایل چې ستانه به وروستو هم راځي. افلم یسیرو فی الارض آیا نه ګرځي دی په دې ځمکو کې فینظر چې وګوري کیف کان عاقبة الذین چې څه انجام شو د هغه خلکو من قبلهم چې دی ستاسو نه او د دې خلکو نه مخکې تیر شوي دي. ولدار الآخرة او هغه کور د آخرت چې دی خیر هغه ډیر غوره دی للذین د هغه کسانو لپاره اتقوا للذین اتقوا د هغه کسانو لپاره چې څوک تقوادار دي. دلته کې الله پاک د تقوا ذکر خاص طور ذکر فرمایي که هغه مؤمن وي او مسلمان وي او بدعملی نو د هغه انجام ته الله پاک ښه نه دی ویلي. ټیک د مسلمان دی خو تقوا پکې نشته، د انجام په لحاظ سره دیم ټیک نشو. ولې چې دی ټول ورځ بس دروغ ریشا او دوکې دړاکې او داسې څیزونه کوي، د ده عمل ټیک نه دی، تقوا پکې نشته، تقوا اختیارول پکار دی. نو بیا الله پاک هغه له سرټیفیکیټ ورکړو چې ولدار الآخرة خیر او د آخرت هغه کور چې دی هغه ډېر غوره دی للذین خود چا دپاره د هغه کسانو دپاره نتقوا چې څوک تقوادار دي. افلا تعقلون ای تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. بیا الله پاک فرمایي حتی اذا استیأس الرسل تر دې پورې چې کله مایوسه شو هغه رسولان وظنوا او کافرانو هم دا ګمان وکړو انهم قد کذبوا چې دی ته خو دروغ ویلی شوي دا سړی چې پیغمبر راغلی و مونږ ته وی چې قیامت به راځي عذاب به راځي او دا به راځي او دا به راځي نو دا قرآن نه دا خو دروغ ویلي و مونږ ته او هغې کې به الله پاک ډیل ورکړی. ګوره الله پاک پیغمبرانو ته هم دا نه دي ښودي چې په پلانکۍ ورځ به عذاب راځي. نوح علیه السلام چې بددعا وکړه خپل قوم ته او مایوسه شو نو بیا الله ورته وایي چې ته بس کشتۍ جوړوه. په هغه کشتۍ کې څومره موده ولګېده په جوړولو کې تختې یې کټ کړي او بیا یې دغه وکړو دغه شانتې بیا کشتۍ جوړه شوه. بیا به ورپورې هغوی خنداګانې کولې او یو ورځ او یو شپه په هغه باندې ډېره سخته تېرېده چې دا یا الله د دوی د خندا شوم زه تر دې پورې چې بولو به راځې پکې شروع کړ. بیا پرې خدای پمپ بیماري ولګولو هغې کې یو ور پرېوتو هغه ښه شو نو بس بیا به راتله په ډولچو به یې صفا کول او هغه به یې په ځان مګلر سو خدای پې داسې صفا کړه. او بیا الله سبحانه وتعالی څونه موده پس بیا ورته وایي چې ستا په کور کې تنور دی په هغې کې به څه راخېږي اوبه به راښکاره شي نو بس ته به بیا ټول مسلمانان راغونډی نو د تنور نه چې کله اوبه راوبهېدې دا تنور په اوچت ځای وي نو بس ظاهره چې څنګه اوبه راوبهېدې بس دې پوه شو بس زر زر په ټولو مسلمانانو وګرځېد 80 کسان ټول څه د پاسه یا نو هغه بس ټولې کشتۍ کې کېنول او یو جوړی د ټولو حیواناتو نه هم کېنوله او بس کشتۍ ته وخته او راشنونه هرڅې ور وخېجول او بیا دغه شانتې موسی علیه السلام ته الله پاک ویلي وو هغوی باندې هم تکلیفونه زیات وو هغوی هم په امتحان کې پراته وو او هغوی وی چې یاره دا امتحان به زمونږ کله ختمېږي نو آخر یو نه یو ورځ ورته الله پاک حکم راولېږلو چې ته وځه اوس دا بني اسرائیل وباسه
داغه مخکې وته حکم راو چې تاسو بس الله ته عبادت کوئ نور خبرې پرې دی او دایمو په جمعاتونو کې نه پرې په کور کې او کورونی سي کورونه ونی سي چې هغه قبل نماوي د قبلي طرف ته مخونه وي او هغه د عبادت لپاره ونی سي او تاسو عبادت خدای الله شروع کوي کنه چې الله ته قرب حاصل کوي په ذکر او تلاوت سره د الله قرب حاصلېږي او په مون سره عبادت سره تلاوت سره ردی د لپاره هغه چې کله دا کار شروع کو بیا د الله طرف نو وحی راغی چې شپوزي رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې څومره تکلیفونه طائف تلاړو پدې دغه باندې چې هغه خلک زما مرستو کی چې کله هغه یې مرستونه کړل ته نم دغه شانتی راغو نو بس بیا ډیر تنگ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هجرت دغه کو اراده وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته پاتې شه تلا مزه ما تابع یو زیزو الله پاک ما ته فرمایلی دي چې تبوم زی بس سبا یا په بل ورځ بیا الله پاک وਹੀ رولېګره چې بس لاړ شي وزار دي ځان او هغه یلته په دارالندوه کې مشوره وکړه او سل کسان په یو روایت کې سل راځي په یو کې شپېته راځي چې یعنی مطلب دا دی هغه ټول په لاس ودرول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه غیر چاپیر او چې دې څنګه روزي نو بس د باندې وار کو او چې دا چاته پته نه لګي چې دا چا وجل دی نو داو پټولو خلقو شي لہذا سدي خو بس سلو خان دي خون بها هغه بس ټول قبيله به دوه درې درې او پنځه خان راجم کیو بس نور بو بس کیسه به ختم شي او یو خو څوک دی نه چې داغه په سر کې قصاص شي ګور دومره چالاکو کافران نو دا الله حکم چراغو بس الله پاک وته چې ته دا خاور واله او داسي په دای باندې ول ولا د دې په سرونو کې خاورې واچول او داسې ته وته هغه له خوب ورغله بس هغه وخت او چې بیا سترګې داسې کول نو بیا رسول الله سلام وته نو ته شانتي هغه به دا چې کله رسول الله سلام ورته چې عذاب راځي هغه ټول دا خبره کوله چې دا وزنوا او دای ګمان کړو انهم قد كذبوا چې دای ته دروغ ویل شي جاءهم نصرنا نو اچانک راغو زمونږه رسولانو ته زمونږه مدد فنجیا نو بچ کومګه من نشا چاله رچ مونږ وغوښته یعنی کوم مسلمانان چې دای مرګري واټول مونږه بچ ک ولا يرد بعثنا عن القوم المجرمين او نو واپس کیږي زمونږ عذاب دا قوم مجرمانو نه هر مجرم کوم هر کافر کوم ظالم کوم چې خپل پیغمبر ته او مسلمانانو ته تکلیف رسول دی په آرام او په چین او په سکون نه دی پریخي هغه بیا موږ نه دی پریخي نو په نور باندې خو خدای پاک څنګه عذابونه راوست چې خو بس چا باندې سیلاب راغو چا باندې طوفان راغو چا باندې فرشتي چغه والا سو په سین کې غرق شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم باندې عذاب راو تاسو پته را دا غیر کال پس جنگ بدر شو کال پس د هجرت نه پس او به سره سامانه کې مسلمانانو چې اس تور او اس اسباب سره نو الله پاک او یا کسان چې کوم دي سرداران د دې مرداران کو او یا اونې ویشو د هر کور یو کس مردار شوی او مړ شوی دا سي عذاب پراغو او ردینه مخکې هغه خوب لیدل یو کس په مکه معظمه کې هغه یو کس خوب ولیدو او دا خوب ولیدو چې د هر کور کې یو کانه پرې وته د بر اسمان نه کانی رو ورځیدو او په هر یو کور باندې کانی په دې پیدنه خو په شچ سخت عذاب را روان دي خدای بیا تر هغه پورې جنگ بدر لدی یو ته په ډولونو په سرناګانو سره او په غډېدو په مسخیدو سره او الته ته پته نو چې زمون بسان جاب کیږي دوی په مخه ته خو صرف هغه غلامانو به سر سامانه خلقو دوی چې زمون سکول شي دوی بالکل د اصلحین لیست دیو الله سبحانه وتعالى داسي نیست و نابود که چې بالکل نام و نشان ختم شد ابو جهل سره چې د مشرو اوس الله پاک فرمایي په اخر کې وی بیا وی زمونږ عذاب نو رستو کیږي د مجرمانو خلقونه او الله پاک بیا فرمایي لقد کان فی قصصهم په تحقیق سره
یقینا دې پدې کیسو کې دا چې کوم ممتاز تعالی پاک کوئی چې بیانو پر قرآن پاک کې عبرت لأولی الالباب اغا عبرت د پارا د عقل خاوندانو د پاره دی کې عبرت پروت دی. کله ډیر خلک وای دا د کیسو کہانو کتاب دی عربو دا وی وای دا کیسې کہانی تا چا نه اوریدلې دی او بس مونږ کوي یا چا وی جن د راضی غلط وای سو کوئی شیطان د راضی یو بډای و رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو سورې وحی نو راغلی نو او وی هغه شیطان ولنن وی ډیر ورځې شو ولنه راغلی توبه استغفار ډیر کفریات دے دخلی نوستو دلته کې الله پاک فرمای چې دې کې خو عبرت ته خدا عقل والا چې سو عقل خو لري کنه به عقل خلق هغه خو د حیواناتو مثال لې حیوانم ګرځي دا ګرځي بس خوراک کوي او وسوټه کوي هغه پس پیږي چې دا سړي ما کان حدیثا او نه دا خبري یفترا چې دا جوړی شي وي د ځان نه دا ځان نه جوړی شي خبرې نه دي ولکن تصدیق الذی بلکې دا خو یو تصدیق دی دا اغي بین یدیه کتابونو چې د دې پلاسونو کې مخکې موجود دي تورات زبور انجیل او تورات او انجیل خو په هغه وخت کې موجود وو د دې خلک موجود او اوس پوری شته عیسایان هم شته يهوديان هم شته دای په کتابونو کې دا د رسول الله سلام پورا واقعات او دا ټول سره موجود دي او الله پاک فرمایي چې عبرة ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء او تفصيل موجود ده هر یو چیز وهدن او دې کې هدایتم دی ورحمتن او رحمتم دی لقوم یؤمنون دا قوم مؤمنانو د پاره چې څوک ایمان وروړي نو هغه د دینه عقل دای کار کوي نو هغه د دینه عبرت اخلي او دا ځان نه جوړ شي خبرې نه دي بلکې دا تصدیق کوونکي د مخکینو کتابونو او تفصیلا پکې موجود دی د هر یو چیز د کائنات او دا سراسر هدایت ته او رحمت ته خود کوم خلقو لپاره د مؤمنانو لپاره چې څوک ایمان په وروړي نو هغه لپاره هدایت ته چې څوک ایمان نه وروړي نو هغه لپاره هدایت ته بلکې هغه لپاره خو مصیبت ته ولی چې هغه ته انکار وکړي او د الله په عذاب باندې ککړ شي د دې لپاره د مؤمن نصیوا د کافر د لپاره دا کتاب هدایت او رحمت نه دی نزا د مؤمن لپاره الله سبحانه وتعالى دې موږ توفیق د عمل راکړي سوره یوسف نن ختم شو د الله په توفیق او په طاقت سره یا الله کپدی کې زمونه څخه کمې کوتاه په معنا او په مفهوم کې شي مغفرت او کې موږ نه کارونه واري چې تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب شي په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې څونه مؤمنان مسلمانان بیماران دي الله شفایاب کې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کې د چا څه حاجتونه دي شری یا الله د خپل غیبی خزانه ورته پوره کې د حق او حلال رزق فراس او زمونږ ټول په خپل وطن باندې په خپل کور کلی کې بهر ځای کې او کې یا الله زمونږ آبا او اجداد چې څومره وفات شي دای مغفرت وکي مؤمنان مسلمانانو سره او یا الله اخر کې مونږ ته د عظیم شان کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله